سړی تیر شوی دی یو ولی تیر شوی دی منصور نومې و دې سړي څلوېښت حجونه کړي لیکن الله رب العزت یو حج نه و قبول کړی وایي دې سړي به حج کوه په مکه مکرمه کې یو بزرګ سړی و دې بزرګ سړي ته الله رب العزت الهام وکړ چې راشه دغه منصور ته ووایه چې ستا حج الله رب العزت نه قبلوي دا بزرګ او دا ولي وایي چې زه کله لاړم ما معلومات وکړه چې د دې سړي نه څوک دی منصور څوک دی ما اعلان وکړه ځکه مکه مکرمه کې به خلک په هغه وخت کې دومره نه و خلک به کم وایي ما اعلان وکړه چې منصور څوک دی وایي خلکو راته وویل چې دا خو یو ډېر ولي سړی دی وایي چې زه لاړم منصور سره میلاو شوم وایي دا انتهایي خوبصورته سړی و سپینه ږیره سپین لباس ډېر انتهایي خوبصورته سړی و وایي د حاجیانو خدمت مې کاوه دغرنګې دا کوم چې حاجیان راغلي د هغوی لپاره د اوبو انتظام ده هر شي انتظام به ده کاوه وایي ما چې ده ته وکتل نو ما ده ته دا نه شوې چې ستا حج الله ربالعزت نه قبلوي وایي ما ده ته دا نه شوې وایي ځان مې ډېر کلک ومېړه چې ما ته اواز وشي چې لاړ شه او دې منصور ته ووایه چې الله ربالعزت ستا حج نه قبلوي وایي هغه منصور راته وویل چې دا اوسنۍ خبره نه ده زما 40 کاله په مکه مکرمه وشو 40 کاله هر کال حج کوم او هر کال د حاجیانو خدمت کوم هر کله دا اواز کېږي چې ستا حج الله ربالعزت نه قبلوي وایي دغه بزرګ وایي ما دې نه تپوس وکړه چې دا ولې ستا حج الله نه قبلوي څه وجه ده وایي هغه منصور راته وویل چې زه کور کې وم او روژه وه وایي ما ته خپلې مور وویل زه ډېر شرابي او ډېر کبابي انسان وم هر قسمه ګناه به ما کوله وایي ما ته خپلې مور وویل چې د الله بنده مازدیګر ټیم دی او روژه ده او خلک د الله ربالعزت ذکر کوي مازدیګر دی پخلی کوي قرآن تلاوت ته راسي د الله بنده ته هم لږ تلاوت وکړه وایي ما له قار راغلی ما خپله مور پسې بیړه ورته ویله چې ته اوس ما ته خبرې کوې لکه سړی نوجوان یې مور ته وایي لمونځ وکړه دغرنګې د نیکانو څخه کېنه دا وایي ځه مړه ته اوس ما ته څه یا موبایل هغې مور ته وایي د الله بنده را موبایل مه کوه وایي فلمونه ډرامې دي دا کارونه مه کوه دی وایي ځه مړه یا پلار ته وایي ځه مړه ته ما ته ښه نصیحت کوې دقرنګې وایي ما مور ته وایي چې ځه مړه ته ما ته نصیحت کوې ما مور ورپسې بیټه ورکړه وایي ما نه نور کار راغلی شرابي کس دا خصوصیت دی چې کار نه ډېر زیات دی وایي ما نه کار راغلی او ګرم تنور خلک مازدیګر کې روټۍ پخوي د روژه وه وایي ما خپله مور راواخسته او هغه تنور ته مې واچوه تنور ته مې ور وغورځوله وایي ما ته خپلې ښځې وویل چې الله دې تباه کړه مور دې وسېزله مور دې ختمه شوله مور دې مړه شو دا دې څه چل وکړه وایي ما چې کله په هوش کې رالم وایي ما زما مور مړه وه مور مې سېزلی شوي وایي ما د ځان سره قصد وکړه چې د دې نه بعد به شراب نه څښم وایي رالم بیت الله شریف کې څه کېناستم دا مې 40م کال دی چې حج کوم اواز راته کېږي چې حج دې قبول نه دی په دې پته لګي چې د مور او پلار سره چې صله رحمي نه کوي نو د هغې سره حج نه کېږي وایي بیا راته وویل دغه منصور چې الله ربالعزت خو ما نه معاف کړي زما 40 کاله وشو خو لیکن ما له به مرګ راشي بیت الله کې به زه مړ شم بیت الله کې به ناست یم بیت الله کې به مړ شم لیکن الله ربالعزت به مې خامخا کوي ځکه زما خو یو الله دی بل الله خو مې نشته زما نه ګناه شوې دی انسان یم ګناه نه شوې ده الله به مې خامخا معاف کوي وایي غیبي اواز وروشه چې زه تا دومره کلکه توبه ویسته نو په یو 40م کال باندې د هغې حج کېږي د هغه سړي حج هم نه قبلېږي چې د کوم سړي د مور او پلار سره نافرماني کوي یو سړی دویم سړی